هم هغه ټیکنیکل سیزونه یوز کړل چې د دې ملزمانو گرفتاری وشوه. دې څه ډاکوان گرفتار شوي دي او د سلورم کله په جیل کې مو بیا د ګینګ جوړ کړی دی او د دې د درې کسان پای کې مړ شوي دي. نه ان شاء الله زما ډیر امید دی چې ان شاء الله دا گرفتاری بکیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او دا وخت په پیښور کې د اس اس پی اپریشن په افیس کې موجود یم. په پیښور کې څه نوې ډیولپمنٹ شوي دي د کرایمز په حواله سره. په ورسک روډ باندې په رمضان کې په بینک کې ډکیتی وشوله. په هغې کې یو بهادر پولیس اهلکار بهار علي شهید شو. په هغه باندې خاورې واوړېدلې، بچي یتیمانان شو. دغه شانته کې په کوارټ روډ باندې ډاکوان ورلل، په هغې کې یو چوکیدار شهید کړلی شو. مختلف واردات په پیښور کې روان وو، خو د پیښور پولیس بیا کاروایي کړې ده. دغه چې کوم کسان په دغه کې انوالو وو، یو منظم ګروپ ته انکشاف شوی دی چې پوره ګروپ ته د هغې بیا څه کسان گرفتار شوي دي، څه ډاکوان گرفتار شوي دي. بیا په هغې کې یو نوی ډیولپمنټ هم شوی دی. دغه تفصیلات ستاسو مخې ته راوړم. دا وخت ما سره د پیښور اس اس پی اپریشن فرحان صاحب موجود دی. اس اس پی صاحب ډېره مننه کوم، ستاسو د وخت مصروفه وئ، موږ له وخت راکول خو دغه شانته کې اقدامات پولیس کوي نو خلک به د سکون او د اطمینان ساه واخلي. کوم هغه ټیکنیکل سیزونه یوز کړل چې د دې ملزمانو گرفتاری وشوه؟ مهرباني جی، تھینک یو جی. لومړی خو تاسو د کومه خبره کو زه به د دې لږ بیک ګراوند راکړم او بیا به مین سټوري ته راشو. تاسو چې کومه خبره وکړه د دې مین خبره به تاسو شیر کړم. دا دوه انسیډنټس موږ سره شو. یو په جنوري کې په زموږ چې کومه تھانه د انقلاب د دې په جوریسډکشن کې بینک کې اټمپټډ ډکیتی وشوه. بدقسمتۍ سره کې یو سیکورټي ګارډ شهید شو. پیسې ونړولې شوې خو سیکورټي ګارډ پکې شهید شو. دا په جنوري کې د انسیډنټ وشو. بیا دغه شانتې په مارچ کې زمونږ د تھانه میچینی ګیټ په جوریسډکشن کې بیل بینک باندې بیا دغه شانتې یو اټمپټډ رابري وشوه. 4 کسان رالل، 2 بهر 2 دننه سره آمډ او هغې کې چې د بیا زمونږ ایس آی صاحب هم شهید شو او هغې کې هم د هغې د پولیس ښه کاروایي په وجه پیسې ونړلې شوې. خو دا بیا د دې انویسټیګیشن چالو شو. د فرست چې کوم کیس ما تاسو ته یاد کړو د جنوري کې چې کوم شی و د انقلاب پولیس سټیشن په جوریسډکشن کې دې کې یو ټیم جدا اړم و. دا چې کوم زموږ په مارچ کې د انسیډنټ وشو دې کې جدا ټیم اړم و او څه خبرې دې کې کامن راتلې. یو خو په هغه ویډیو چې موږ ټول چیک کول هغې کې یو کس یو ګړۍ ډېره ناویاته غوندې کې اچولې وه، لاس کې تماچې سټایل ډېر عجیبه و. هغه په دې ویډیو کې موږ څخه بیا کنفرم کېده دا چې کوم موږ څخه د انقلاب کې وشوه او بیا موږ د میچینی ګیټ والا انسیډنټ چې کوم دواړه کې کامن راتو. بیا د دې روټس چیک کړی شول هم کامن راتو. په دغه کې داسې وشو چې د میچینی ګیټ په انسیډنټ کې دی نه یو پسټل پاتې شوی او موږ ریکور کو. پاتې شوی داسې و چې دی تلل موږ سرچ اپریشن کې پسټل ریکور کو. هغې چې فورنزیک شو نو هغه یو ټیم یو کس اونرشپ د غیر رالی. نه مخکې دا زموږ شارټ لیست شوی و. د کس ریکارډ شته، د ده نوم شعیب دی او دی الریډي په 4 پرچو کې نامینیټډ و. د په جیل کې 4.5 کاله تېر کړي دي. د یو پرسکرایب ارګنایزیشن سره ټریننګ هم کړی دی. د کراس فرنټیر تللی دی، د هلته عسکري میشنز هم کړي دي، بیا راغلی دی او د 4.5 کاله په جیل کې مو بیا د دا ګینګ جوړ کړی دی. او بیا چې دا دغه شانتې 2-3 ورځې مخکې موږ ته د پولیس ته انفارمیشن راله، څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم ویلي دي چې د پېښور خلک موږ سره ډېر زیات کوآپریشن کوي، ډېر خیال ور ساتي. نو هغې کې څه انفارمیشن راله چې څه کسان غونډ شوي دي، سره ویپنې دي، پولیس هغه کسان اریسټ کړل. بیا دا خبر هغې کې دغه تصویر هم دغه میچ ورسو شول او د کنفیس کړ چې بالکل دا شوي دي. بیا موږ د جیل مجسټریټ ته مخامخ کړل او د 6 ورځو موږ ته کسټډي میلاو شوه. کسټډي دوران کې د دې انټروګیشن وشو. د انټروګیشن کې یو هغې دا خبره ومنله چې بالکل دا دواړه ډکیتیانې موږ کړي دي. دواړه یو اټمپټډ رابري وه، یو اټمپټډ ډکیتي وه. خپل کسان یې ټول راته وښول چې دا د کسان موږ سره دي. دې کې 3 کسان اریسټ شوي وو. دا ګینګ د 7 کسانو، دې کې 15 اکټیو کسان چې په موقع به تلل او 4 کسان کامن وو په انقلاب چې کوم د اټمپټډ ډکیتي شوي وه او په دې یو ورسره ایکسټرا کس و. 15 دا شول. 2 کسان نور پلانینګ کې دي. دا ټول کسان یې موږ ته وښول. ټوله طریقه چې په کومه لار راغلو زموږ هغه روټ سره میچ کېدل چې کوم موږ خپل انالیسس کړو. کسان یې ټول ارڅه وشول. هغه ویپن ځایونه یې راته وښول چې په دې ځای کې دي. پرون بیا د شپې چې دی ماښام ټایم کې دا موږ سره په کسټډي کړو. د دې نه چې کوم ویپنز دی پټ کړو، دی چې کله د بینک نه وتښتېدل نو دوی ویپن یې غورځولې په لاره باندې. دوی یو ځای آیډنټیفای کړو چې هلته به یو ځای کېږو، هغې ځای نه به بیا وځو. د بینک د رابري نه مخکې ملته یو ځای شو، دا په ندرن بایپاس روډ باندې دی. پرون چې شپې هلته موږ دوی بوتلل، 3 ویپن ریکور شول هلته نه. بیا چې مخکې د پلانینګ ځای ته موږ بوتلل نو بدقسمتۍ سره پولیس هلته اټیک وشو. 2 موټرسایکل چې تقریبا 15 کسانو پې هغه یې ډزې وکړې. دې کې زموږ 2 چې کوم پولیس واله دي
یو اس ایچ او خپل او سره ای اس آی په جیکټ او بلټ پروف جیکټ او هیلمټ خو چلی شوی په جیکټ لګیدلی زموږ ګاډي درې ډزه لګیدلې دي یو زموږ سپای په هیلمټ لګیدلې دي خدای بچ کړی دي او د دې د درې کسان پای کې مړ شوي دي. صحیح. دا چې کوم کسان راغلي دي په پولیس باندې حمله کړې ده نو دوی بنیادي مقصد دا چې د خپل ملګري رها کی. بالکل جی ځکه چې دا په انویسټیګیشن دوران کې د خپل موږ ټول ګروپ خولو هغه کې درې کسان نور موږ آئیډینټیفای کړل عبدالرحمن سراج او یو بل لکته چې دا د دې ملګری دا درې کسان موږ آئیډینټیفای کړل همدغه کسان بیا د شپې په دوه موټر سایکل موږ باندې 15 کسان راغلي دي درې آئیډینټیفای شول دوه پکې نه معلوم چې کله موږ کیمرې چک کړې دا انویسټیګیټ او ځکه چې اف آی آر شوی دی اوس موږ ټول انویسټیګیشن کوو نو درې پکې آئیډینټیفای شول د دې مقصد هم دا و چې یار خدا د پولیس بچ کی د انفارمیشن زموږ رانه شمو ته درې لکانو پته و د درې د نور ته پته نه و هغه دې پرون موږ ته انکشاف وکړو چې زموږ د ملګری دا دي او هغه آئیډینټیفای شول. اوس په دې کې سوال دا اوچتېږي چې کله دوی فایرینګ کړی دی نو تاسو خپل ذکر وکړه چې په دې کې پولیس زخمی شوي دي او داسې ده که نه د پولیس صرف جیکټس لګېدلي دي؟ نه زخمی نه دي جیکټ زموږ لګېدلي دي زموږ هیلمټ لګېدلی دی زموږ ګاډی لګېدلی درې ډزه جیکټ لګېدلی دی پکې او زموږ یو اسپای چې هیلمټ اچولو ګاډی هم لګېدلی. مطلب دا شو چې لکه هغوی ټیک ټاک فایرینګ کړی دی خو بلیټ پروف جیکټس له وجې نه پولیس هغې نه دغه شوي دي. درې کسه په دې کې دی خپل انجام ته ورسېدل تقریبا چې 4 کسه د دوی لا فی الحال ستاسو د ګرفتارۍ نه بهر دي. بالکل جی هغې باندې چې څنګه ما تاسو ته ووایي چې دا د 7 کسانو ګینګ و دې کې چې کوم اکټیو کسان دي 15 موږ ټول آئیډینټیفای شول 2 پلینران چې په موقع به ورسره نو خو پلانینګ کې به ورسره وو د 15 به په موقع باندې راتلل ټول آئیډینټیفای شوي دي 3 پکې پرون خپل سواتیانو دغه کسانو مړه کړل 2 اکټیو پاتې دي او 2 هغه پلانینګ کې پاتې دي. اوس دې کې یو سوال دا پاتې کېږي چې دې خلکو ته خو پته ولګېدله چې زموږ په انویسټیګیشن کې زموږ یا انټاروګیشن کې زموږ نمونه بالکل ډسکلوز شوي دي هغې خو به اوس د خپل رهایي لپاره تاسو وایئ چې یاره اکراس فرنټیر دا تللی دی افغانستان طرف ته زما خیال دی ستاسو اشاره ده نو کیدای شي چې بیا اخوا لاړ شي ګرفتارۍ کې خو به ته اوس مشکلات هم راځي. نه انشاءالله زما ډېر امید دی چې انشاءالله دا ګرفتاري به کېږي دا چې کوم ما تاسو ته ووایي چې کراس فرنټیر تللی و د ده نوم شعیب و د خپل انجام بالکل دې انجام ته رسېدلی دی د مخکې څنګه تاسو ته ما ووایي د ټریننګ هم کړی دی د عسکري میشنز هم هلته کړي دي او بیا جیل کې 4 نیم کاله تېر کړي دي د ټول ماسټر مایند هم دا و د ټول سره په ګینګ کې حصه وه او انشاءالله دا ټول به ګرفتار کېږي څنګه چې دا ګرفتار شول دا به هم انشاءالله ګرفتار کېږي. د دې هلک کوم چې بهر تللی دی نو د افغانستان آئیډنټیټي ده که نه دا د دې ځای پاکستاني دی چېرته دا ټول لوکلز دي زموږ دې کې د خیبر څه خلک دي څه د پېښور خلک دي او دا ټول پاکستانیان دي. قدرمنو کتونکو دغه نوي ډیولپمنټ شوي دي د کرایمز په حوالې سره دغه مونږ ستاسو مخې ته راوړل سی اس پي صاحب یو ځلې بیا ستاسو ډېره مننه کوم مصروف وئ مونږ له خپل وخت راکو خوشحاله اوسئ. ستاسو د راتلو ډېره مننه خوشحاله اوسئ.